بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سر اعظم تاسو اور تاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا ملګرو د طوطاکان حصار بابا هغه کور لره غلیو د ګل کریم خان رور بچیان زمونږ سره دي. هغه هغه مور هم زمونږ سره دا کم 13 هفته چې تاسو زمونږ د یتیم आवाज کتلو کوم مسافرو کوم غیرتمندو پښتنو کوم زمونږ رونو چې د وطن کې دننه دي که د وطن نه بهر دي کوم خلکو د دې بچیانو سره مرستې کړې وي هغه په کومه طریقه څومره پیسې راغلي دي کوم غیرتمندو پښتنو کوم رونو زمونږ دوی سره مرستې کړې دي څومره یې کړې دي د کم ځګینې کړې دي هغه پیسو باندې به څه کوو دې بچیانو به څنګه په کار راځي هغه هر څه به تاسو سره شریکو. پروګرام کې زمونږ سره اوسئ. هغه بچیان هغه مور هم زمونږ سره موجود ده. لیسټ پر د پړاو د هغې نه مخ په وړاندې خپل پروګرام جاری ساتو. خبرګرو څنګه سره پاکستان لیسټ کې دی لاست نمبر 09 دی د یو کې نه 5000 روپۍ رسول خان صاحب د پشاور نه 500 روپۍ ایزی پیسہ اور بیا زمانگ سر آپ بہرام زیب سے اور اس کے جو دوست ہیں حاجی صاحب حاجی مقصود صاحب چاچو امیر رئیس خان عادل فاروق عثمان صاحب اور صادق صاحب کی طرف سے جو انہوں نے اپنے آپس میں پیسے اکٹھے کیے تھے اور اس کی طرف سے ہمیں ملا ہے 92,600 روپئے جس نے کہا تھا کہ اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن کے پردے آپ جتنے مستحق لوگوں تک یہ پہنچا سکتے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے. ان 92,600 روپئے سے ہم نے 42,600 روپئے ان بچوں کے لیے باقی کے جو 50,000 روپئے ہے جو ہمارے آنے والے یتیم آواز کے پروگرام ہے جتنے یتیم بچے ہیں انشاءاللہ اور انہی 50,000 روپئوں سے ہم آگے کے جتنے پروگرام آ رہے ہیں اس میں سے ہم ڈالیں گے. تو بہرام زیب اور ان کے دوستوں نے جو پیسے بھیجے تھے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے اردو زبان والے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آپ ہمارے بھائی جو بہرام زیب بھائی ہے اس کے ساتھ تعاون کریں گے اخلاص کے پردے پہ ایسے یتیم بچوں کے ساتھ اپنی خوشیاں آئندہ بھی انشاءاللہ شریک رہیں گے آپ لوگوں کی طرف سے. خادین علاوہ زنگ سر مشال سے دے د یو ایس اے نا 2,000 روپے را لے گلی دی بیا بلولی زنگ سر دے د سعودی عرب نا 2,000 روپے غرا لے گلی دی مسکت جی سے دے زمونگا ریگولر ڈونر دے 10,000 روپے غرا لے گلی. محمد علی سے دا عمان نا 5,900 روپے را لے گلی دی. لاسٹ نمبر زنگ سر دے 6741 تا دبئی نا 5,000 روپے پاک آرمی نمونگ تا یہ زمونگ خوگ مل گرے دے اور 2,000 روپے پیسے پیسہ را لے گلی. طارق عزیز سے د سعودی عرب نا 15,000 روپے جدہ کونسلیٹ نا زمونگا خوگ رور دے 6,000 روپے را لے گلی. عابد خان دے زمونگ سرا دا ہانگ کانگ نا 6,750 روپے. بیازنگ سرا خیست رحمان سے دے اٹلی نا 6,613 روپے اور زمونگ سرا دل تک یومل گرے دے ایچ بی ایل بینک تیرا لے گلی 1,450 روپے چاگزنگ سرا پا پینڈنگ کی دی اور بیازنگ سرا 8808 یو نمبر دے چاگے 25,000 روپے نن سار مونگ وصول کردی دی. اگوی تو میں میسیج ہم کڑے خدا غدا طرف نہ دا ریپلائی نہ راغلی چې دا پیسې چا د پاره دي نو 8808 نمبر هغه 25,000 روپے هم مونږه نن وصول کړي دي. خبر کرو زنگ سره د ریاض سعودی عرب نه د عمران بھائی لیست د عمران سے پولیس کے زنگ سر د اکرام اللہ بھائی 100 ریال لاسٹ نمبر 357 135 ریال فیاض راحت 235 ریال ابو پات سے 50 ریال مراد شاہ 50 ریال کوہستانی بھائی 50 ریال لاسٹ نمبر 884 50 ریال نامعلوم شفا 50 ریال گوہر علی اور انور علی طرف نا 190 ریال اور شمیسیہ آٹومیٹک پمپ نازنگ سرا 50 ریال ابتاب خان 20 ریال حشمت خان 10 ریال خالد خان 100 ریال احمد سوری اخوی حقنا ہوئرسلی علی بیت هذا للیتیم 50 ریال ولغة عربی احمد سوری فلوس 50 ریال حق گنتا وصلی بالسلام علی الیتیم هذا. حیات خان دا طرف نا 14 ریال فرید سے 50 ریال نور بھائی 20 ریال ظہور خان 150 ریال بخ محمد 150 ریال حسین زادہ 100 لاسٹ نمبر 217 20 اور لاسٹ نمبر 605 50 ریال ضیاء اللہ سے د طرف نا 10 ریال. خبر کرو تیر پروگرام کے د عمران بھائی پلیسٹ کے سملګرو پیسې راغونډې کړې په خپله کې چې هغه 282 ریال په یو دیره کې ډونیشن شوی خو هغه زموږ په لیسټ کې 50 نامینیټ شوی نو هغه 285 ریال د بټخیلي هغې ماشومانان ته به انشاءالله بالکل کمپلیټ رسي په دریم قسط کې هغه ملګرو نن ډېر زیات معذرت کوو چې زنګ نه په لیسټ کې لږ مسټیک راغلی. دین علاوه طوطی مخبز والا زنګ سره دی د شهر سلام نه چې کاشف ماما د طرف نه 50 ریال درګۍ ډیرې والا 60 ریال او طوطی مخبز د طرف نه 10 ریال. بیا زنگ سر آپ پلکناز سے بلسٹ د ریاض شمیسی جدید نا لاسٹ نمبر دے 4433 130 ریال خان دا طرف نا 50 ریال لاسٹ نمبر 622 100 اور لاسٹ نمبر 2659 دا طرف نا 100 ریال. بیا زنگ سر د ابرار سے بلسٹ د جدے نا عماد او اوزیپا دا طرف نا 100 ریال لاسٹ نمبر 792 50 ریال لاسٹ نمبر 119 تے 50 ریال دعا دا پر خصوصی اپیل کڑے دے. محمد امان سے دا طرف نا 50 ریال عثمان سے دا طرف نا 50 ریال اور امیر ادم خیل دا طرف نا 100 ریال. بیازنگ سر جنید عزیر سے بلسٹ د ریاض سلطانی نا امتیاز بھائی دا طرف نا 60 ریال ولی خان سے 40 ریال عزیز احمد 20 ریال اور حیات خان دا طرف نا 180 ریال.
بیا ظاهر شاه صاحب دی زنګ سره د الخرج نه ظاهر شاه مجید بھائی او عمر رحمان صاحب د دې درې وړو ملګرو طرف نه 150 ریال. زنګ سره جاوید بھائی دی د القاسم نه لاست نمبر دی 5654 چې څنګه ریګولر ډونر دی دغه طرف نه 10 ریال او لاست نمبر دی 0564 د طرف نه 10 ریال. زنګ سره بخشازیب صاحب لیست دی یمبونه چې مؤسسه الترکستانی د طرف نه 65 ریال، حمید خان 50 ریال، نامعلوم 5 ریال، نامعلوم 4 ریال او یو بل ملګری چې نوم یې نه دی ذکر کړی د هغې د طرف نه 26 ریال. بیا زنګ سره سمیع الله صاحب دی د دمام نه چې یوسف بھائی ورته حواله کړي دي 200 ریال، سلیم صفوه د طرف نه 50 ریال او شایان صاحب د طرف نه هم 50 ریال، ټوټل 300 ریال. بیا زنګ سره جان بچا صاحب لیست دی د سعودي عرب نه چې سهیل بقالی والا طرف نه 50 ریال او نامعلوم یو ملګري ورته هم 50 ریال حواله کړي دي. بیا زنګ سره عبدالماجد صاحب دی د ریاض سعودي عرب بطینا چې داود مسجد کې ورته داود مسجد کې یو ملګری میلاو شوی د هغې طرف نه 50 ریال، مدامت حسین صاحب د طرف نه 50 ریال، سرفراز 20 ریال او یو نامعلوم ملګری چې هغې د طرف نه 100 ریال دی بچیان ته رالیږلي دي. بیا زنګ سره اقرار بھائی دی اقرار د اورلانس نه چې حضرت خان صاحب د طرف نه 50 درهم، فضل قیوم 50 درهم، اسد الله افغانستانی د طرف نه 50 درهم او حیدر علی د طرف نه 10 درهم. زنګ سره فضل زبان صاحب لیست د دوبۍ نه ستوا جاپلیانا ولی اللہ دا طرف نا 20 درہم، احسان رحمان 30 درہم، موسیٰ خان 20، سید اسد عباس دا طرف نا 200 درہم، فیاض مردپ والا طرف نا 100 درہم، قیوم خان دا طرف نا 10 اور ابراہیم دا طرف نا 50 درہم. بیادنگ سرا سبحان اللہ صاحب دے دا شارجے نا لاسٹ نمبر دے 50 236 دا طرف نا 210 درہم، قیصر دا طرف نا 20 درہم، لاسٹ نمبر 404 10 درہم، احتشام سے دا طرف نا 100 درہم، لاسٹ نمبر 29 53 دے چکم 500 درہم را لے گلیو نو باقی کے 250 درہم زمونگا د بټخیلی هغه ماشومانانو ته کم چې د اختر د ورځې ویډیو شو او 250 درهم مونږه دې بچیانو ته اچولی دي. نامعلوم یو ملګری 30 درهم یې کړی دي، یو بل ملګری نوم یې نظر کړی 10 درهم، لاست نمبر 166 10 درهم او لاست نمبر 280 د طرف نه 10 درهم، ټوټل 650 درهم. بیا صدام حسین صاحب لیست زنګ سره د پجیرې نه چې بابو خان ورته حواله کړي دي 20 درهم او نامعلوم ملګری هغه ورته ورکړي دي 10 درهم. بیا انورګل صاحب دی زنګ سره د العین نه چې هغه ته آصف بھائی حواله کړي دي 20 درهم، نامعلوم یو ملګری دی 10 درهم، یو بل نامعلوم ملګری دی چې 20 درهم، یو بل نامعلوم ملګری 15 درهم او یو ملګری بل داسې دی چې نوم یې نه ذکر کړی د هغې د طرف نه 15 درهم. بیا زنګ سره رحیم زاده صاحب دی د مصطفی نمبر 47 نه چې هغه ته سید حبیب بھائی حواله کړي دی 50 درهم، اسحار علی صاحب د طرف نه 250 درهم او وزل الله صاحب د طرف نه 300 درهم، منظور صاحب 10 درهم، عمران 5 درهم، مراد 5 درهم، زرین 10 درهم، مشتاق احمد 20 درهم او سید حبیب د طرف نه 10 درهم. بیا زموږ سره ابو حمدان دی، محمد حبیب صاحب دی، عبدالجبار صاحب لیست چې کم د بحرین نه دی نو لاست نمبر دی 28 14 1 دینار، نامعلوم 1 دینار، سلطان غنی 5 دینار، سلطان محمود 1 دینار، وزیر 5 دینار، سردار 2 دینار، سید کمال 2 دینار، عبداللہ 1 دینار، عنایت 1 دینار، ولی اللہ 2 دینار او محمد علی د طرف نه 1 دینار، ټوټل 22 دینار جوړ شوی دی. بیا زنګ سره حبیب الرحمن صاحب دی د قطر نه، حبیب الرحمن صاحب د طرف نه دی بچیانو لا 35 ریال هم را لګري دي. خملګرو زمونږ سره د ملیشیا سراوی نه معراج ولی بھائی دی چې لاست نمبر دی 042 30 رنگی، لاست نمبر 42 24 30 رنگی، لاست نمبر 314 20 رنگی، لاست نمبر 10 41 20 رنگی، لاست نمبر 897 20 رنگی. ابراہیم برونائی دارالسلام نا ابراہیم برونائی دارالسلام نے ملګری 50 رنگی، لاست نمبر 14 16 20 رنگی، لاست نمبر 85 93 50 رنگی او لاست نمبر 31 99 دی 20 رنگی. خملګرو تاسو چې کم د یتیم اواز پروګرام کتلی او تیر هفته په هغې کې زیاته مسله دا چې د دې بچیانو د بیګونو وه، د سکول د پیزارونو وه او الحمدلله دا مونږ بټخیلي بازار ته راویستې وو چې کم دوی ته مونږ سودا اخیستې ده او دوی ته مونږ دا بیګونه اخیستې دی چې په دې کې زنګ سره خصوصي تعاون د A1 سپورټس ایم ډي وقار بھائی د طرف نه دی، هغه هر وخت زمونږ سره د اخلاص په پرده باندې خپلې مرستې کړي دي. هغه که زمونږ رمضان پیکج راغلی دی، که عید پیکج راغلی دی، که داسې بچیانو بیګونو یا یونیفارم له مونږ ورغلي نو د A1 سپورټ زنګ سره بھرپور تعاون حاصل دی او نن هم د دې بچیانو سره هغه ډېرې مرستې کړي دي. الله تعالی دې ورته دې بدلې ورکړي. دې نه علاوه دوی ته مونږ دا سکول پیزار هم اخیستی دی، دا راشن هم ورته هم راوړی دی او دې بچیانو دپاره چې کومو ملګرو زمونږ سره ډونیشن کړی دی نو 2,62,625 روپۍ 2,62,000 او 625 روپۍ دې بچیانو دپاره راغلي دي. زمونږ سره زمونږ هغه مور هم ناسته، هغه هور را سره ناسته، هغه بچیان سره هم ناست دي. دوی نه به تپوسونه کوو چې دا پیسې په یو داسې ځای کې به کار راولو
کومو مسافرو چې رالیږلي دي چې د هغوی دپاره یو صدقه جاریه وګرځېږي او د دې بچیانو ژوند په دې پیسو مخ په وړاندې تلو کې یو داسې عمل موږ اختیار کړو، یو داسې کردار اختیار کړو چې د مسافرو هغه پیسې یو صدقه جاریه په طور انسان سبا وي یا نه وي په ساحز بروسه نه ده پکار، خو چې یو داسې عمل زموږ نه پاتې وي چې هغه زموږ او ستاسو الله تعالی ته ورځ د آخرت دی الله زموږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځوي. مورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. مورې کومې پیسې چې دلته لېږلي دي کومو مسافرو را لېږلي دي څومره پیسې دي کومې چې ما ووایي په هغې باندې پوه شوې څو روپۍ دلته غلي دي بچیانو له دې نوسوله دي؟ 2,80,000. ښه 80,000 خو نه دي 2,80,000 دي 2,62,000 صحیح شو. ښه مورې دا راته ووایه چې کومو مسافرو را لېږلي دي نن سبا که مونږ وګورو سعودي عرب، دوبۍ، ملیشیا، بحرین دی، قطر، عمان، مسقط، که یورپ ملکونه دي، خلیج دی او که هر یو دی، زمونږ پښتانه هلته کې ژوند تېروي داسې تللي دي د خپلو بچیانو دپاره هغه سهار هغه ماښام ګوري چې دوی ته خوشحالۍ ورکړي. هغې خوشحالو سره سره هغه داسې د یتیمانانو بچیانو سره هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوي. هغوی خپله هم د رنګ رنګ ستونزو سره دي، که د چا هوټلې دي، د چا ګاډي دي، دوکانونه دي، هر څه کاروبار چې کوي خو د هغوی خپله هم حالات ډېر زیات کمزوري دي. د سعودي عرب د دنیا د ګوټ ګوټ حالات زموږ په مسافرو خراب شوي دي. خپلو بچو له د هغوی سره سره د داسې یتیمانانو بچیانو دپاره هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ رالیږي د اخلاص په پرده کومې چې تاسو ته رالیږلي دي. دومره امید مو کم یو بچنګی چې ستاسو نه اخیستی د هغوی په حق کې ډېر بچیان تاسو له درکړه څونه مرستې چې سره کړي هغې خلکو ته هم څه وینا ده او څومره دعاګانو کې به یاد ساتئ او د دې پیسو د برکته به ستاسو به د کور څومره بدلاو راشي. الله دې ورله ډېره بدله ورکړي، الله دې آخر او دنیا هم ښایسته کړي او خدای دې ورله دې بدله دوی له ډېرو بچو له دې خدای ورکړي، دوی له دې خدای ورکړي. زما د بچو سره ښه وکړه، الله دې ورسره ډېر زیات ښه وکړي، الله دې په آخر کې هم په کار کړي، خدای دې د دې دنیا هم په کار کړي. بلې زه پر دې یتیمانان یې راټینګ کړه د ځان سره او په رزق کې شامل کړه د ځان سره، الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، الله دې یو پس به ورسره ښه وکړي، زموږ سره ښه وکړه، الله دې دوی سره ښه وکړي او خدای دې آخر او دنیا هم ښایسته کړي. ولې چې زمونږ ډېر مسافر او ډېر غریبانان او زمونږ بچی مړ شو او موږ خو نور څه نه شو کولی، دغه شانتې حال هم دی، خو الله دې دوی سره ښه وکړي چې په هر ځای کې ناست دی، خدای تعالی دې ورسره ډېر زیات ښه وکړي، خدای دې په آخر کې هم په کار کړي، د دې دنیا هم دی خو د آخر هم په کار دی خدای کړي. ولې چې د دې دنیا یوازې هم ګټه ده خو د هغه آخر هم ګټه ده، الله دې ورسره ښه وکړي، بچي دې هم خدای په زړه راحته کړي، دوی دې هم خدای په راحته کړي او خدای تعالی دې ډېر ورله څه ورکړي چې دوی هم خوشحالې موږ هم خوشحالې، الله دې وله یو برکت د دې نه ډېر زیات ورکړي. زمونږ خو دغسې غریبانانو ډېر حالات سم نه وو او د بل لاسه ناست دي، خو الله دې دوی له ډېره زیاته ورکړي. یعنې زمونږ نه خو بچی و چې مړ شو دغه شانتې پاتې شو وږي، الله دې وله ډېره ورکړي. زما خو ډېر ښه بچی و خو د الله د لرې به زمونږ په صبر دی بچی خدای واخیستو، الله به ور نوره پکې زمونږ نصیبه نه وه، کنې مونږ یې داسې نه و دغه کړی، خو الله دې دوی له بدله د دې ورکړي، زمونږ سره ښه وکړه، زمونږ سره ډېر خپله منډه ترله وکړه، مونږ یې په هر ځای کې یاد کړو، الله دې ورله دې بدله ورکړي، خدای د دې بدله ورکړي په آخر کې په دنیا کې او خدای دې د دوی په آخر کې هم په کار کړي او په دې دنیا دې هم خدای بچو له و د دوی چې څنګه حلوا دي او زمونږ دغه شان بچي د ځان سره راټینګ کړو داسې دې خدای بدله دوی بچو له هم ورکړي، دوی له دې خدای ورکړي او خدای تعالی دې ورسره ښه وکړي. زما بچي خو وږي ته کېناستو دغه شان مستې وستې نه زمونږ خو هېڅ هم نه و بچیان دغه شانتې حال هم او بچی هم وجونه نه لاړې. ښه زموږ سره لبنا بچی هم ناسته را کمې چې ډېره زیاته دی وې زما د سکول مسله ده د پیزارو مسله ده، تاسو کتی شئ مونږ راوستلي وو بازار ته او د دې چې کم پیزار د دې بېګونه څه کمزورتیا وه څه نیمګړتیا وه الحمدلله هغو ته پوره شوې ده. لبنا بچی دا راته اوس خو د سکول بیګ پیزار وغیره هر څه برابر شو انشاءالله، کاپیانې پنسلې څه چې وي هغه به هر څه وشو انشاءالله. دې نه بعد د سکول داسې څه مسله خو نشته، کومو ترګانو چې سره مرستې کړي دي ستاسو سره خپلې ډېرې خوشحالۍ شریک کړي، خلکو ته څومره دعا کوئ او څونه نن خوشحاله یې؟ الله دې خوشحاله مونږ یې خوشحاله کړي، الله دې دوی بچي هم خوشحاله کړي. کاکۍ تاله یې بسته واخېسته ښکلې ده خوښه دې ده او پیزار یې له اخېستې دي، پیزار دې خوښ دی اوس خوشحاله یې نور دې څه خو نشته سکول ته په خوشحالۍ دی. کومو ترګان چې رالیږلي هغوی ته به دعا کوې څنګه دعا به ورته کوې څنګه به ورته کوې؟ ښځه د هغې ترګانو ته سلام وکړه چا چې دله بسته رالیږلي وخانده داسې لاس ورته وړه قوه شابه
کاکی ته څنګه خیم بس تا کپړې پیزار سچو میلاو شو ته او خوشحاله یې اوس او کوم ترګان چلا لګلې هغوی ته دې څه وینا ده موږ خوشاله کو خدای ته هم خوشاله کی ته بس ډکو له نه ځې ښه بچو غر ته ها په دې پیسو به داسې څه کوي انشاءالله چې تاسو ته به 200-300 روپۍ ورځ راځي خپل سکول ووایه مدرسه ووایه او د اخلاص په لار باندې به انشاءالله موږ یو داسې چت ودرو چې کوشش وکړو چې په هغې کې تاسو ته هغه تربیت هغه تعلیم تربیت درشي کوم چې په معاشره کې د غټو خلکو بچیان کوي او ستاسو نه څه جوړ شي چې مخ په وړاندې درې خپل قوم د خپل وطن او ستاسو غونته کم بچیان چیرې چې د هغوی خدمت وکړئ صحیح ده چې غټ شي د خیره سره او څه دنه جوړ شي د وطن خدمت پکې د غریبو خلکو زړه کې دې څومره جذبه ده او څه به کوې که خیر زموږ څخه خدای پاک څونه د خلکو څه وکړه موږ به څه وکړو هغې نه به ډېره کوو الله دې ښه ملګرو تاسو د هغې مور خبرې هم اورېدې هغه بچیان هم تاسو ولیدل او کله چې دا ماشومانان ما هغې دکان ته بوتلل چې کله دوی ته بیګونه ورکول دوی ته یې کپړې پیزار ورکوله نو والله د دوی هغه په تندي باندې چې ما کومه خوشحالي ولیده نو په هغه ځای کې زما سره چې کوم هغه دکاندار ولاړ او هغه زموږ ریګولر یو ډونر دی وقار بھائی هغه چې دوی ته وکتل نو هغه په سترګو کې ورته اوښکې راغلې وې زه پخپله هم د مور او پلار نه 2 کالو پاتې شوی یم او د یتیم درد او احساس ما ته ډېر زیات دی ډېرې زیاتې دعاګانې د اخلاص هغې خادمانو ته وکړې کم چې په پرده خو نه راځي خو د داسې بچیانو دپاره پیسې راغونډوي منډې ترړې وهي د اخلاص په باره کې خپل یو ښه اواز اوچتوي چې دا اداره دې مخ په وړاندې لاړه شي خلکو سره هم یو ښه میسج شریکوي که د چا هیڅ وس نه کېږي کم از کم دومره یو میسج شیر کړي چې د اخلاص یو داسې اواز دی چې راتلونکی سحر د پښتونخوا په هر ګټ کې به هر هغه یتیم بچی هر هغه مستحق بچی هر هغه مور هغه پلار هر هغه معذوره به د اخلاص په سوري لاندې ډېر د خوشحالو ژوند تېروي کم چې مستحق وي ستاسو د اخلاص الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو په ژوند کې د داسې بچیانو د خوشحالو دپاره یو داسې ځګې جوړ کړي چې څنګه موږ خپلو بچیانو له ګورو چې داسې بچیانو ته هم په خپل ژوند کې د خپلو خوشحالو نه په خپلو اخترو کې او په خپلو خوشحالو کې داسې یو ځګې ورکړو ملګرو څنګه چې تاسو واورېدل دوی له څومره پیسې راغلي انشاءالله ډېر زر دی انشاءالله چې دوی ته به دې باندې څه روزګار مونږ روان کړو هغه به هم ستاسو سره شریکوو زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ او سبا ماښام یو داسې دردېدلی داستان د سوات مینګوري نه چې په هغې کې زموږ د 15 کالو یو بچی چې عمر خو د مزدورۍ نه دی خو چې څنګه تاسو مسافر یې هغه په 2000 روپۍ میاش د سوات سیمې هغه بچی په اسلام آباد کې په 2000 روپۍ مسافري کوي ولې کوي د هغوی د ژوند هغه سختې څه دي هغوی ولې دومره مجبوره شول چې یو پیغله بچی زما د سیمې ځي او په 2000 روپۍ په اسلام آباد کې مسافري کوي هغه پروګرام به سبا ماښام ستاسو سره نشر کوو زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی ملګرو او په خپل ژوند کې د داسې بچیانو سره خوشحالۍ شریکې کول خپل ژوند ته لا تعداده خوشحالۍ رابلل دي د کیمرامین ولایت سره الیاس سهارا له ورکه اجازت تر د بل پروګرامه پورې په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته